والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین باندې مسلمانانو ورونو، زموږ او ستاسو دغه نوی جلسه او پروګرام چې قرآن مجید د ختم پروګرام دی. محترم دغلته لوی علماء مشایخ اکابر تشریف فرما دي. ما نه مخکې تاسو ته هغوی تفصیلا قیمتي مدلل بیانونه وکړله. زه مختصرو الفاظو کې په خپل عنوان باندې څو معروضات گزارشات ستاسو په وړاندې عرض کوم انشاءالله. محترمو دې وخت کې تاسو په پوره دنیا کې وګورئ، نن عالم کفر په یو پیج باندې دی. عالم کفر د وسایلو استعمال کوي، د طاقت استعمال کوي، د میډیا استعمال کوي. محترمو د هغوی د دغه هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي، د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي، مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي، علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بدزنه کول دي. دویم طرف ته که تاسو وګورئ، د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي، د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي، د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما، همدغه مدارس او مساجدو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، د هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن نن که تاسو میدان کې وګورئ، الحمدلله دلته اسلام هم موجود دی، دلته قرآن هم موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانونکي، خپل سرونه شیندونکي ځوانان هم موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز. حضور انشاءالله. محترمو دینی مدرسې دا د اسلام د حفاظت مرکزونه دي، دا د قرآن د حفاظت قلاګانې دي. دغه دینی مدرسې دا د دین د ټولو شعبو دپاره د بنیاد حیثیت لري، دا د مور کردار ادا کوي، چاہے هغه شعبه د جهاد ده، چاہے هغه شعبه د دعوت و تبلیغ ده، چاہے هغه شعبه د اسلامي تصوف ده، چاہے هغه شعبه د اسلامي سیاست ده. دینی مدرسه د ټولو لپاره د مور حیثیت لري. دې وجې نه زموږ او ستاسو ذمه داري ده چې نن به د ځان سره دا عزم کوو چې حالات هر څنګه وي، مشکلات هر څومره وي، خو موږ به خپلې دیني مدرسې آبادې ساتو انشاءالله. محترمو دا 1400 کاله تاریخي تسلسل دی. زیادہ تسلسل کو شروع کم شاید 3-4 گھنٹوں کی ختم نشی، لیکن زه تفصیل ته نه ورځم، صرف ستاسو په ذهن کې د خبرې راوستو لپاره دوه درې اشاراتو باندې اکتفا کوم. تاسو وګورئ 1857 جنګ ازادي دا زموږ د مسلمانانو د تاریخ خورین انقلاب دی، دا زموږ د تاریخ پوین اصول داستان دی. دغه جنګ ازادۍ کې 4.5 لک مسلمانان شهیدان شوي وو. دغه جنګ ازادۍ کې مسجد او مدرسې تقدس پامال شوی وو، منبر او محراب شهید شوی وو، هغه د مسجد منارې په ځمکه راغورځېدلې وې، هغه د الله اکبر صداګانې خاموش شوې وې. طالب سره بخاري په لاس کې وه، د بخاري استاد لاشې انګریزانو ونو ته ځوړند په ګولو کوړاو کړی شهید کړی وو. طالب سره ترمذي په لاس کې وه، د ترمذي استاد لاشې په اور د پاسه انګریزانو سوځولی شهید کړی وو. طالب سره هدایه په لاس کې وه، د هدایې استاد یې د تورو تمبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېروه. یو طرف ته 4.5 لک شهیدانو د انتقام او د پور مطالبه کوله، یو طرف ته د مسجد او مدرسې تقدس بحالول دا په مسلمانانو باندې فرض و. په دغه وخت
وقت کې دغه عیسایانو انګریزانو دنیا عیسائی مبلغین یهودی مبلغین هندوستان ته دعوت لاله هغوی ته وی راشئ موکله دلته مسلمانانو ذهنونه خراب کوي اگر اسلام نه متنفر کوي او یقینا محترم په دې وخت کې په اسلام باندې په قرآن باندې تقریرا تحریرا اعتراضات شروع شو یقینا په دغه وخت کې د چا ذهن کې نه راتلله چې په دغه بری صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي په بری صغیر کې به مسلمانانو تهذیب ژوندی څنګه پاتې شي لیکن نن تاسو تاریخ اوچت کوي قسم دې نن تاریخ د دې خبرې گواهی ورکوي که کله تاسو تاریخ وکړو بیا بس تاسو ذهن هم د دې خبرې گواهی ورکوي چې په دغه سختو حالاتو کې په دغه مشکل حالاتو کې په دغه تکلیف ده حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دیني مدرسې کړی و چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شي محترم هغه یوه مدرسه وه د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه یو استاز ناسو ملا محمود نامه وا یو شاگرد ناسو محمود نامه وا چې نن دنیا د شیخ الهند محمود حسن پر مصر پیجری یقینا هغوی د دنیا کفر مقابله شروع کړله هغه یوه مدرسه وه چې هغې نن د دین ټولې شعبې ژوندۍ ساتلي دي د جهاد محاصل هم ژوندي ساتلي دي د دعوت و تبلیغ شعبې هم ژوندۍ ساتلي ده د تصوف خانقاهونه د شرکیاتو بدعاتو نه پاک خانقاهونه هم آباد ساتلي دي د اسلامي سیاست شعبې هم ژوندۍ ساتلې ده هغه یوه مدرسه وه امت ته مفسرین ورکړي محدثین یې ورکړي دي صوفیه کرام یې ورکړي دي فقها یې ورکړي دي مجاهدین یې ورکړي دي غازیان یې ورکړي دي شهیدان یې ورکړي دي مصنفین محققین مناظرین یې ورکړي دي هغه یوه مدرسه وه چې د دین ټولې شعبې ژوندۍ ساتلې دي نن که به دغه بری صغیر کې ما او تا صحیح عقیده لرو د شرکیاتو بدعاتو د الحاد نه پاک عقیده او عمل لرو په صحیح نهج باندې روان یو نو بیا محترمو ما او تعالی بری صغیر دغه مسلمان دغه مدرسې احسان مند محترم